بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله ما بعد دا سه ډېر ښایسته تپوس تاسو وکړو. الحمدلله زمونږه جامع اسلامیه اسملوم دا ټول اساتذه کرام ماشاءالله دا دور حدیث طلبه کرام دي او نور مختلف درجاتو طلبه دي. دلته راغلي ډېر ښایسته ماحول دی باړهګلۍ ته دا د پېښور یونیورسټۍ متعلقه کیمپس دی او ډېر مزدار ځای دی، ډېر ښایسته موسم دی او وریځې پکې ځي راځي، وختي پکې باران هم راغی. داسې ځایونو ته چکر دپاره تلل، سیر و سیاحت دپاره تلل دا د بدن حق دی او دا حق خدای پاک انسان له ورکړی دی. قل سیرو فی الارض، نو سیرو فی الارض هم دا دی چې سړی لاړ شي عبرت حاصل کړي. دلته سړي د الله پاک په ذات باندې، د الله په قدرت باندې، د الله په طاقت باندې مزید هم ایمان نصیب شي چې لکه دومره لوی ذات ته ګوره چې په دې کاڼو کې د عجیبه عجیبه ونې او د عجیبه ښایسته او یو ښکلا پیدا کړې ده. د موسم ته ګوره څونه مزدار، دا خوږي اوبه څونه مزدارې دي. په دې سره سره یو خبره دوه خبرو خیال ساتل پکار دي. هغه دا چې مونږ خلک چکر دی ته وایي، زمونږ عام طور په یونیورسټو کې په کالجونو کې د سټوډنټانو ماحول دی چې چکر دی ته وایي چې ځان سره به غټ ډیګونه والي او ځان سره به یو غټ ساوند واخلي او بیا هلته لاړ شي او ګډېږي، به نور څه کار یې نه او پړقه پړوقه ګډېدل او لاسونه پړقول. الحمدلله دا زموږ علما دي، طلبا دي، ځان سره راوړل هم صف دی. د دې صف نښه دا چې دا جومات والا خلک دي، دا مدرسو والا خلک دي، دا داسې پرام نه دي ماشاءالله چې په ټول لار باندې الحمدلله ذکر اذکار هم وشو، دلته جمع سره منځونه وشو، ذکر هم پکې وشو، ختم خواجګان هم پکې کېږي. دلته الحمدلله د معمولاتو پوره خیال ساتل کېږي. بل طرف ته دا ښایسته ځایونه دي، موږ او تاسو دې ته ځو چکر لپاره، نو اکثر خلک چکر له لاړ شي همدغه ښایسته ځایونو کې کاغذونه غورځوي، ګندونه غورځوي، نو هغه ټول چې یو څو پېرې خلک چکر لاړ شي نو هغه ټول څښا شي، ګنده شي، بیا د هغه ماحول هم خراب شي، د هغې هغه هوا هم خرابه شي. نو کوشش دا دی د دې ویډیو په وساطت سره د دې خپلو ملګرو نه اول درخواست دی چې که آینده لپاره تاسو چېرته ځئ نو کوشش کوئ چې چېرته کې غوستکي، چېرته کې د چپسو کاغذونه، چېرته کې مختلف چلکې ملکې د کیلو مالټو یا د نور څیزونو فروټ دا مه غورځوئ بې ځایه بې ځایه. کوم ځای کې پخلی کوئ هغه ځای بیا صفا کوئ، یو طرف ته یې غورځوئ چې په هغې باندې د چا لار نه وي، شادوګان دی هغه صفا کوي. او نور خلکو نه بیا دا زمونږ هیله ده او امید دی چې هر ځای نه خلک راځي نو هغې د دې ماحول خیال ساتئ او خصوصا باړهګلۍ چې دا یو ښایسته ځای دی او نور ځایونو ته هم لاړ شئ، د ګندونو خیال ساتئ چې ګند خور نه شي، بلکې ګند د ختمولو کوشش کوئ. الله پاک ټولو ته توفیق نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.